بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. رمضان المبارک روزو کی اللہ جل شانہ مسلمان نرینا زنانا شل وریزی هغه باندې یو کورس مکمل کی سنرینا سړای دی وریزی خپل خزینه اوریستی تو د شل وریزی دی سره بلاد شي بیا الله جل شانو اخیری لاس وریزی دا غوړی سسنګي وریزی خزینه اوریوي چې د شپې هم خزینه اوریا شي او بالکل مو طرف تروشي همتن متوجی شي هغه اعتکاف کی کېدل شي. اعتکاف شلمی روژی مزدگار المنزن بعد دی مخوم المنزن مخ کی نوتل او تپکور دی او دا دی محلی مسجد کی سنت علی الکفایہ دی واجب په حکم کی دا س محلی کی کم از کم څه کسون کینی څه د روغی محلی غوړه په خلوص شي او کوي محلی مسجد کی هیڅ کوم اعتکاف تکینه نسلو یقینا اټول محله اور بنی ګناګوریا چونکی اعتکاف دیگه سړی دنیوي دندونه کوربورنا دنیوي سوچونونه فکرونو لنجونه مکمل توجه کار شي مسجد ته لوړ شي او ازونه کې ذکر عبادت کې مشغول شي الله پاک مینا محبت زړه ته کوز شي دې پر دا اعتکاف حکم ده. او اعتکاف کسړایو کې خو به ولوي کرويخ وي نوست وی غلوي دا اټول دې پر عبادت لیکل شي او چونکی مسجد د الله کلا ده او کلا لکه څنګه دښمن نته په امن کې په حفاظت کې نشي درته راتللا اندسي مسجد ته شیطان نشي راتللا. اعتکاف خالص الله رضا دې پاره کول ډېر لوی او عظیم شان عبادت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اعتکاف اهتمام فرمایله ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر کارونه د چې کله به کولو کله به نه کولو پس کله مدینه منوره ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشریف راوړلو اخیری ژوندۍ پوری کله هم د رمضان المبارک اخیری لاسوريزي اعتکاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د پرېخه او نن سبا مو خلک د اعتکاف سره خیالوم نه ستي په بندي هم نه کوي. اعتکاف کوونکو په باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې د اعتکاف کوونکا ګناہوں نه بچوي او د دې لپاره بغیر د کولو نیکي لیکل شي. یعنی دا سړی چې کله مسجد کې نو سپي جنازې ته نشي تللی چو دو ته نشي تللی بیمار ته پوسټ نشي تللی ډیر د سنیکي کارونه چې هغه د مسجد کې باندې نشي کولا نو کوم سړی آ کارونه بار کوي دا سړی په مسجد کې نوستا اگر چې دی مخ کې ساره نه کړی خو مسجد کې اعتکاف کې نوستا هغه خلک څوک دا کارونه کوي دي په مسجد کې په نستی باندې هغه جنونه مفت کې ملويږي. اعتکاف کې د نستی دوی ډېر لوی اهمي فائدې دي. ایوا لوی فائدہ دا چې سړی ګناہوں نه محفوظ وي. ویل چې سړی مسجد کې نوست وي نو جواب خبره چې دا ګناہوں نه بچ وي او سړی چې مسجد کې نه د نوستو هر قسم د خلکو سره به وسیتا وي درویغ بووري رختیا بووري غیبات بهتان ډېری خبرې دي صدو مسجد کې نو سیده غټلو خبر نه بده اور کې باچوي جګړو نه ور کې باچوي. دویمه غاټه خبره ده غدا بغیر دی کولو دي ته ټولې نه کې مفت کې ملويږي کړي نه دي ته ملويږي. حقیقت دا غدا سالا پوکو بنا غوړي څنګه طریقې سروي چې مو بندا ته ز نعمتونه ورکو او مو بندا ته څنګه طریقې سروي لوی قوم ورکو. اعتکاف کوونکا چونکی جنازې کې شرکت نشي کولا مریض ته پوسټ نشي تللا صرف باندې واجب نه ته مسجد کې گیر وي نو دی زړه کې دا سوچ کولا چې دا جنازې دا شون نه پدې کی الاپو کو تاوان دا خبره و فرمایلا س اعتکاف کوونکا دي ته د سلو عبادتونو اجر اگر کا دونه پوتیا نه دور کې شریک دي ته اعتکاف کې هغه اجر ملوي اصول له خبره ده سمفت کی تو تا کی دا شي ته اعتکاف ته نه ونه چې جنازې ته نه ولور دوه ته نه ولور ته پوسټ نه ولور ډېر خبر دي چې سره به توانه کی د اعتکاف کې نستی واجب نه دا خبر ته مفت کې ملويږي.
اعتکاف عشر فی رمضان کحجتین و عمرتین. د رمضان المبارک اخیری لاس ورځو کې اعتکاف کول دې دوره ثواب ده لکه دوا حج او دوا عمرونه، یعنی دوا حج او دوی عمرې وي سړي څه کړي وي هغه ته څومره اجر میلویږي. اندوره اعتکاف د اخیری لاس ورځې اندوره اجر سړي ته میلویږي. قدر کول ضروراته که چېرته دنیا کې د یو کور نفي فایدې پاتې تو ته ولګي که نه نو خلک وینه خلا هر څه ته بیوي خو هغه حاصلوي. خو د دین کارونو په کې امود سره هېڅ قدر نشته ده او دوره لویه نفع سمو ته په غېږونو باندې هغه خبره ته سیده تېره شي واورو یا نه بس. حالانکې رسي دوره په روایتونو کې څه اعتکاف کوم سړی څه یوې ورځې اعتکاف وکړي الله پوه کې جهنم نه دوره پورې وری کړي لکه ځمکې نه اسمانه پورې څوره فصلایا دوره یې درې پورې جهنم نه وری کړي. نو سړی سوچو کې اعتکاف کولو څوره لوی اجر ده. کوم خلک دغه ثواب ووري او اعتکاف شوق او جذبه پیدا شي نو دې لپاره دا خبرې بیانېږي. غاټه خبره په اعتکاف کې دغه څه پنځه وخته المونځ به دي ته جامع سره جماعته کې تکبیر الله سره میلویږي او مسجد کې ته دو خاموش نوس وي هم بیا به هم دي ته ثواب میلویږي. بیا قرآن شریف تلاوات تسبیحات آڅو کې کوي بیا دا ځون ته یوه بېله لویه خبره. د اعتکاف مقصد همدغه ده چې دغه روح او زړه الله پاک سره میلاو شي او ټولو شیانو نه راکاږ شي صرف الله پاک طرف ته توجه پیدا شي. دنیوي تفکرات دنیوي خیالات دا ټول ختم شي الله پاک سره محبت پیدا شي. چې الله پاک سره محبت پیدا شي دا به دي ته قبر کې هم په کور باندې رسي حشر میدان کې به هم په کور باندې رسي لکه دې دنیا کې څنګه توچو سره تعلق وي تاڼې کې وابډې کې کمیټې کې هر ځای کې تو ته تعلق که ایم بی اے ده ایم این اے ده وزیر ده تو ته په کور باندې رسي انداسې الله پاک سره تو تعلق پیدا شي په زنکدن کې په قبر کې او په حشر کې په جنت کې دا ټولو کې به د الله پاک د تعلق او د الله پاک د محبت تو ته په کور باندې رسي. نو اعتکاف ډېرې زیاتې فایدې دي حکمتونه ورکوي. یو سړی څه ورته داسې هیلې شي څه داسې ځای کې به ته لاس ورځې تېروي څه کې د مرغۍ اواز هم ته نه اورې نو سړي نه به ځناور جوړ شوه. خو دا الله جل شانو موږ تاسو ته حکم کړی څه اعتکاف مسجد کې کوئ بېهوده غلطو خبرونه ځون ساتئ. مسجد کې غټه فایده دغه چې خلک لمانځه ته رسي او تهجد گزار خلک رسي تبلیغیان رسي علما رسي طالبان رسي دینداري خلک رسي. نو غټه خبره دغه ده څه تو ته به غسر نستا میلویږي غسر به د الله الله رسول خبره میلویږي نو انسان کې به انساني صفات پیدا کیږي او نیک صحبتونه به ورته میلویږي. انسان ته په اعتکاف کې یکسویي میلویږي بېله ورکې ناست وي او زړه دنیا فکرونه بالکل خالي شي کور لنجونه بالکل خالي شي او انسان ټوله توجه الله پاک طرف ته لوړ شي. انسان که ننه ده که بار ده څه کله هغه ته داسې تنهایي میلو شي نو ورو ورو د دنیا ټول فکرونه ختم شي او مکمل الله پاک طرف ته متوجه شي عبادت طرف ته متوجه شي. بیا غزل ته انوارات رکوزیږي او هغه کې د عبادت کولو صلاحیت پیدا کیږي او خلکو سره د ملویدلو دی واجنه یا کاروبار کې شریکېدلو دی واجنه چې انسان نه کوم وړه کټه ګناونه کیږي الله پاک اعتکاف دی واجنه سړی هغه نه هم باج کی دروي غیبات جنگ جګړې سود وغیرہ دا ټول نه الله پاک بیا اعتکاف کې دغه عملونو دی واجنه باج کی. او الله جل شانو فرمایي چې کوم سړی مو ته یو لوس نږدې شي هغه ته زدوال لوس نږدې کیږي چې مو طرف ته چیز هغه طرف ته په منډو باندې وسو مسجد کې سړی بالکل د سویت سي الله په لمن کې نوسته الله پاک سره بالکل قریب ده سړی اندازه لګي چې دې ته الله پاک سره نږدې وي او به بالا پوک سره مهربان وي دی بني. مو نیک او شریف خلک ګورو لکه مو کورونو د کوم سړی راشي هغه مو سره قدر کوو میلمات سره راشي به څه سړی دی الله کور ته راغلی الله پاک به دې سره قدر کوي سره اکرام به کوي. شیطان دی انسان مخکینه دښمن ده خڅ کله انسان دی الله کور ته راشي به دا یو مضبوطی کلی کې یو قسم ته داخل شولو الله پاک به شیطان نه حفاظت کوي او شیطان دی هیڅ نشي خرابولا. فرشتي هر وخت الله پاک په عبادت کې وي او په یاد کې وي. مؤمن بنده څه کله اعتکاف کې کینی هغه هم هر وخت الله پاک په یاد کې وي او فرشتو سره یو قسم ته مشابهت پیدا شي.
فرشتي چونکه الله پاک ته ډېرې نږدې دي دې وجې نه دا بنده هم د الله پاک قرب اور نږدې کوله لګیا حاصلوي دي اعتکاف دی وجې نه گویا کې بالکل د الله پاک ته نږدې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله سړی المنځ په انتظار کې وي دې ته د المنځ اجر ملويږي مثال یو سړی مزګار المنځ نه 15 منټه مخکې راغلو جمعه کې نوسته نو څوره پرې ته نوسته سره عبادت نه کوي دې ته دور اجر ملويږي لکه سړی لګیا نفلونه کوي اجر ته اندور ملويږي بیا اعتکاف کې سړی هر ټیم د المنځ په انتظار کې وي المنځ نه بل المنځ نه بل لاس وريزي څوره اجرونه به دې سړي ته ملويږي افسوس ده چې موږ ته خبرو کاته نشته څوره پرې سړی په اعتکاف کې وي هغه ته د عبادت ثواب ملويږي چا هغه خاموش نوسته یا کې خو بیا ولا یا نور دینی کارونه وکړي کوي د اعتکاف کوونکي هر منټ عبادت کې لیکل شي او د شب قدر د حاصلېدلو ثواب به مو ته ملويږي ویلي سودا په مسجد کې پروت وي نو پرته هم دي پر عبادت او شب قدر کې کوم سړی عبادت وکي د زرو میاشتو نه زیات اجر ملويږي هغه 83 سال 6 مهینې جوړیږي تقریبا نو اعتکاف هغه مسجد کې کول پکور دي هغه مسجد کې 15 وخت المنز کیږي ستر جماعت وي دي جمعې المنز کیږي او اعتکاف ته سړی نه وځي نیت ته وکي بغیر نیت نه وتل مسجد ته اعتکاف پیدا نه کیږي چونکه نیت صحیح کېدل دا ضروری ده مسلمان اور عاقل دا ته شرط ده لہذا عقل او اسلام دا شرط ته کوم سړی اعتکاف کوي هغه عاقل هم مسلمان به وي او په دې کې ضمن کې نیت هم راوللو کوم سړی حالت جنوبت کې دا یا زنانه ده یا حیض یا نفاس دی واجنه ناغو اعتکاف نشي کوله نو مشوم د سمجدور ده جلکې د سمجدوري ده هغه هم اعتکاف کولی شي ښځه په کور کې خپل ځون ته یو ځای مقرر کړي یو کونج کې ځون ته کینی هغه بس ځون کې صرف عبادت کوي لا خبر نو کې ځون ستي نو اعتکاف کول پکور دي بهرحال اعتکاف مو مخکې دا خبر وکړه چې د شلمې روژې مزګار المنځ نه بعد او مخوم المنځ نه مخکې وتل پکور دي کوي سړی مخوم المنځ نه بعد نه وتلو بیا دا اعتکاف نه کیږي او د اعتکاف کوم مسائل دي چې سره اعتکاف متیږي اعتکاف کې څه مباح دي مفسدات دي مکروهات دي هغه ان شاء الله مو بینو بهرحال د اعتکاف فضیلت حکمتونه اور فائدې وي الله تعالی د موږ ته ټول ته په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کړي آمین برحمتک یا ارحم الراحمین